ګوره کم فلار چې زوی بلوغ ته ورسېدو او د فلار باندې دا لازمه ده دغه زوی ته به خامخا رشته غواړي که فلار په رضا باندې دغه زوی ته رشته نه غوښتله یعنې کوزده یې نه ورته کوله وعده یې نه ورته کاوه نو دا زوی چې څومره ګناوې کوي په دې ګناوو کې فلار هم ورشریک ده ځکه اولاد په تا باندې دا حق لري نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي اولاد تاسو باندې درې حق لري یو حق یې دا ده ښه تربیت یې وکړه دویم حق یې دا ده ښه نوم پې کښېږده درېیم حق یې دا ده چې ته هغه ته ښه واده وغواړه نو موږ او تاسو که چیرې په دې معاشره کې له سره دو خبرو ته سوچ هم نه کوو په بچي مې خپل نوم ایښی ده په چا باندې پلانی ایښی په چا باندې جمعرات په چا باندې جمعه په چا باندې روزه دین چا باندې اختر السلام علیکم ورحمة الله محترمو مسلمانانو ورونو په پښتنو کې دا عادت ډیر سوی ده چې تقریبا له ډیرو کلو راهیسې پښتنو کې خپل لورانې خورانې دا خرڅوي او بیا دا پیسې دوی خوري په دې پیسو باندې دوی کاروبار کوي یا موټران اخلي یا ځای اخلي یا موټرسایکلان اخلي دا څنګه دي محترم مسلمانانو ورونو که موږ او تاسو نظر واچوو زمونږ په پښتنو کې تقریبا داسې خلک تېر سوي دي په دا اوس ټیم کې چې د خپلې لور یا د خپلې خور دا مالګه دا دوی ورکړې وي په خوړی کې یا په هوټل کې یا په داسې مسافرۍ کې لور یې نه خبره او مور یې هم لا نه خبره د لور والا مور هم نه خبره لیکن فلار یې دا جنکۍ ورکړې وي دا خپله لور بیا کور ته راسي وایي ما دا فلانۍ لور چا ته ورکړه نه دې ته ګوري که دا کس ړوندو یا ګوډو یا شلو یا بله خوبایي پکښې وله دی خالي صرف پیسو ته ګوري هر څوک چې پیسې ډېرې ورکوي دی خپله لور هغه ته ورکوي بیا خاص کر زموږ او تاسو پښتنو کې دا عادت ډېر سوی ده چې موږ او تاسو نسب ته ګورو که کس هر رقم و که ملک و یا سردار و یا خان و یا داسې غټې کورنۍ نواب و نه غټې کورنۍ څخه و بیا که هغه هلک هر قسم و که ړوند و که ګوډ و که هر قسم و موږ دا خپله لور ورکوو ولې ورکوو موږ یې دا د خان د کورنۍ ده یا سردار د کورنۍ ده یا ملک د کورنۍ ده یا نواب د کورنۍ ده دا رقم نه ده ته چې ځان دپاره سمه ښځه خوښوې ته چې ځان دپاره سمه ګورې فلانۍ ښځه نه کوم فلانۍ کومه دا رقم د تا لور هم داسې ده په تا باندې دا حق لري چې هغه دپاره ته سم خاوند پیدا کړې محترم مسلمانانو داسې خلک شته زمونږ پښتنو کې چې خپله لور دوی تقریبا 15-20 لکه ورکړي او پیسې دوی بیا کاروبار پې کوي یا پیسې دوی راواخلي له سره د خپله لور غږوي لا نه دې پیسو باندې تقریبا یو 15-16 لکو سامان ور وکوي دا نورې پیسې بیا راواخلي بیا د خپل جیب ته واچي کاروبار یې څه بې شروع کړي قسم په الله ده د ښځې چې کوم ولور ده دا د ښځې خپل حق ده مهر خپل حق ده دا به ښځې ته ورکوي د ښځې بې اجازې که تا یو روپۍ وخوړله تا ته حرامه ده یو روپۍ هم تا ته روا نه ده دا د ښځې خپل حق ده دا به دې ته ورکوي او بل مسلمانانو موږ او تاسو داسې چمونه هم ډېر کېږي چې خپله لور غږول خو ځان ته وي که چیرې هغه خپلې لور یې دا وویل ما د فلانی شره وکړه ما ته فلانی شره وکړه په دې پیسو باندې بیا دوی دا ورته وایي چې ته سپین سترګې ته دا رقم یې ته خپل هغه کې غږېږي نو دا به ولې نه غږېږي حق یې دې ده پیسې دې دې دي او سامان ته ورته راوړې
او داسې دا د 1000 روپو شی ورته راوړې هلته یې ولیکې ما د 500 راوړ خپل ځان ته چل جوړوي. په اسلام کې د ښځې مهر ولور اخیستل زموږ په مذهب کې 1 کروڑ روپۍ هم اخیستلی سي په ښځې باندې، لیکن هغه داسې نه ده چې ته پیسې واخې بیا تا جیب ته اچولې. ښځې ته به ورکوي، ښځه به غږوي، د ښځې خپل اختیار یې که ښځې بېرته ورکولی خپل میړه ته ورکولی سي. تا هېڅ کاره په دوی کې نشته. موږ او تاسو ښځې لورانې ورکړو بیا پیسې جیبو ته واچوو، له سره دا هم نه چې دا پیسې د چا دي په دغه باندې مړیان خورو، ګټې کوو، کاربارونه پرې کوو، دا سږ کال 1-2 کاله بعد خپل لور واده کړي اته یو شی نشته. دا اسلام نه ده. دا په اسلام باندې تاسو ملنډ وایي. که چیرې په اسلام ملنډ نه وایي آیا دا لور دومره حق نه لري چې ته یې وغږوې؟ صحیح ده. که چیرې ته لور نشې غږولی، پښتانه یو شرمېږو، خو دا کیسه وکړه کور ته راسه په کور کې دا غږ وکړه زه پلانې لور پلانې چا ته ورکوم 2 شپې بعد 3 شپې بعد بس ښځې ته به وایې هغه به دا کور کې سره ګرځي راګرځي لکه موږ او تاسو رواجونه خپل شان تیاروي جنکۍ خبره سي. که جنکۍ غږ نه وکاو پټه خوله اقرار ده بس صحیح ده ورې که. او که جنکۍ وایي زه دا نه کوم فلانی سړی یا مور ته وویل تا ته به نسو ویلی ته خو فلار یې بیا ویې نو بیا دا جنکۍ هلته مه ورکوه، بیا په دې ګناه کې ته مبتلا یې، په دې پریشانیو کې ته مبتلا یې. ځکه محترم مسلمانانو ورونو الله تعالی في قرآن مجید کې فرمایي ومن اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله تعالی في قرآن مجید 14 سپاره کې فرمایي سورة طه کې ومن اعرض عن ذکری الله تعالی چا سي اعراض وکاو چا سي مخواره زماله ذکر ځخه زماله قرآن ځخه زماله احکام ځخه فإن له معيشة ضنكا خدای فاکیای بشک به د زندگی ز ورتنګ کما ونحشره يوم القيامة أعمى رافورت بكم من قامت پر باندې لوند قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا دی بو یا الله تعالی آیا ما حشول پرندواله باندې زه په تحقیق سره سترګور ما په دنیا کې ما سترګې زول ما حشول پرندواله باندې الله تعالی ته قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله تعالی بوته دارکم ما تدلیل ول آیاتنا آیات زخمرات قرآن احکامات قرآن کې در شول ول دنیم سو آیات دلیل دا مکه و دنیم سو در شول دا وکوا لیکن تا باغو کې احکامات پریشول څه خبر دی پریشوي دی له واجب تما سترګور ان راپورته کړي تاز قال كذلك اتتك آياتنا لقد څنګه ستا آیاتونه پریشول فنسيتها وكذلك يوم لکه څنګه ستا زما آیاتونه زما قرآن ير کړی دا رقم ماته ير کړی نن غدا دي چې نن زموږ او تاسو ځوانان هغه ټوله په زناو په چرسو په نشو باندې اخته دي وجه سوجه ده ولی ولور ګران ده پیسې ډېرې دي د روزانې پیسې باندې هغه خپل ولور نسي پرې کولای نو مجبور ده هغه بغلا کوي بیا سبا دا ګناه مه کوه زما زوی غلا کوي زما زوی چیرې ده نو تاسې خپل زوی ته وعده نه کوې یا خپل زوی ته رشته غواړې خو لیکن هغه ته د 15 لکه درکوي هغه یې نسي پرې کولای نو دا به موږ پېښانه وي ځکه موږ الله دین نه منو احکام نه منو فإن له معيشة ضنكا خدای پاک ول مشت زندگی سے دغه ترخی زندگی به متنګي ګوره کم فلار چې زوی بلوغ ته ورسېدو او د فلار باندې لازمه ده د زوی ته به خامخا رشته غواړي که فلار فرضا باندې د زوی ته رشته نه غوښتله یعنی کوزده یې نه ورته کوله وعده یې نه ورته کاوه نو دا زوی څومره ګناوې کوي په دې ګناوو کې فلار هم ورشریک ده ځکه اولاد پتا باندې دا حق لري نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي اولاد تاسو باندې 3 حق لري یو حق دا ده ښه تربیت یې وکړه
دوم حق یې دا ده ښه نوم پې کښېږده درېیم حق یې دا ده چې ته هغه ته ښه واده وغواړه نو موږ او تاسو که چیرې په دې معاشره کې له سره دو خبرو ته سوچ هم نه کوو په بچي مې خپل نوم ایښی ده په چا باندې پلانی ایښی په چا باندې جمعرات په چا باندې جمعه په چا باندې روزه دین چا باندې اختر دا خو داسې نومان دي چې هغه له ډېر بلې قسم نومان دي لوستي باندې داسې نومان کښېږدي په زوی باندې نو آیا دا زوی بیا څنګه ترقي وکړي وعده داسې وعده ورته وکړو چې هغه غریب له سره اړه نه وي ته ورسې سره ملګري یاست دوه کسان کاروبار سره کوئ تا لور به دې راکړې وله ما زوی ته بس تر یو غواړئ موږ دا نه یایو لیکن لږ ګورئ لږ پښتنو مسلمانانو لږ که چیرې موږ او تاسې لږ دغو حالاتو ته ګورو زموږ او تاسې په کورو کې به دا پریشانۍ دا شانه نه وي نن چې پریشانۍ دا ټوله دا وجه ده ولور واخه واقع د ښځې ده پیسې د ښځې دي ښځې ته به ورکوې هغه څه پرې کول هغه پرې کولی شي نو باید پښتنو مسلمانانو وروڼو دا ولور دا شان موږ خپلې غاړې خلاصوو دا وړیا کوي که چیرې تاسو دا نه وړیا کوئ به بیا همیشه لپاره دا رقم موږ او تاسو کې پریشانۍ دا رقم به بدوي ځوانان به په چرسو لګیا وي په غلاو به لګیا وي یو کار نه سمیږي الله تعالی دې موږ او تاسو ټولو ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته